یو روان دی جیل ته روان دی خیره په امیر مقام باندې هم د وریځې را روانې دي انشاءالله هغه هم په دې ورځو کې روان دی ځکه چې هغه د خپل پیکې نه د خپل څو کاغذونه هم داخل کړي دي د دې په ځان یقین هم نشته چې آیا موږ به راشې ګټو او که موږ به ودرېږو خو د دې اډیاله جیل چې دی هغه د دې مستقبل هم دی او مستقل هم دی او انشاءالله هغه به دې اډیاله جیل ته ځي زما وروڼو لاټین تباه دی خو یو بل مداري پکې راوتی دی د کتاب په نشان باندې چې د نن تاریخه پورې خویتره وه خو زما په یقین باندې چې هغه تله ما تر انصاف ښکاره نه شوه ځکه چې په هغې په منځ کې تحریک انصاف راووتو چې کله تحریک انصاف راووتو نو د هغو په هغه تله کې هغه انصاف نه پارسنټ پکې سیوا شو نو زما وروڼو د دې مداریانو نه به ځان ساتئ دا هغه خلک دی چې کله د کتاب په دغه باندې کله د ترې په نشان باندې کله د ګړۍ په نشان باندې نو زما وروڼو دا خبره بار بار یا ساتئ ګوره دا اوټ ورکول چې دي دا د تلې او دا د کتاب د نشان نه وي دا د بیټ د نشان اوټ دی عزتمندو بله ورځ به خان صاحب وزیر اعظم وي بله ورځ به خان صاحب وزیر اعظم وي او موږ به بیا خفه یو خو زما وروڼو دا اوټ چې دی دا خفه جهر سره ورکئ یو وړوکی غټ په پکې نه کوئ زه دا بار بار خبره کوم چې غټ وړوکی به پکې نه کوئ دواړه اوټونه به ورکوئ په نشنلیانو له راځمه د مولجا کله نشنلیانو خبره ونه کړمه نو زیاتې به وکړمه ځکه چې دا هغه خلک دی دا هغه پارټي ده چې زموږ خویندې میندې تورسرې لېږلې وې له دې ځای کې نه او اوس راغلي دي وایي دا پرامن ماحول دی او دا پرامن ځای دی دا پرامن ماحول او دا پرامن کې پکې تاسو له موږ درکړی دی په پنځه کاله کې دله موږ درکړی دی تاسو خو په خپل حکومت کې د کوره نه شوی راوتلی پاټکې ولګولې وې ستاسو خو شناختي کارډونه هم د کابلیانو وو عزتمندو دا هغه خلک دی زه به لږې خبرې کوم د ماینون ګلسلې خفه کېږم عزتمندو ډېر ویټ جوړ کړی دی په اووه بجې باندې موږ راغلي یو دلته ناست یو زما مشران به خفه کېږي نو ځکه چې زما یونین کونسل دی که زه خبرې کومه ستا لږې ډېرې به کوم خو زه په پارټیانو پسې کوم ځکه چې دوی زمونږ په حق باندې ډاکوال غواړي ځکه دا زمونږ حق دی دا د انصاف وټ دی دا به انصاف له ځي انشاءالله او دا وزیر اعظم به زمونږ عمران خان راځي انشاءالله وای د ننګ او د ناموس په وخت مې ګوره یو قدم به رسته نشم که افغان یم